دروغجن خبر نشاندهي به څنګه کوو نو دا خو ګوره مونږ ته قرآن عظیم شان کې د ښایسته یو فلسفه راکړې شوې ده یو بنیادی تھاٹ او سوچ راکړې شوې دی چې کله قرآن عظیم شان کې الله فرمایي ان جاء فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو دې کې موږ ته مسلمان ته سبق ورکړی شوی دی چې کله تاسو یو خبر ورسیږي د یو فاسق او فاجر کس طرف نه نو مخکې دینه چې تاسو په هغه باندې عمل وکړئ او بیا په خپل عمل باندې مطلب یو چاته نقصان ورسول یو قوم ته قبیلې ته کمیونټي یو کس ته او ورسته په هغه باندې بیا پښیمان او نادم نو هغه نه بهتره ده چې تاسو د هغه تفتیش او تحقیق او تصدیق وکړئ شي نو اسلامی اعتبار سره بحث چونکې یو پاکستان یو اسلامی هیواد دی نو د دې اوسیدونکو ته پکار دی چې د دروغجن خبر نشاندهي په دې طریقې باندې وکړي چې اول دغه متعلقه ادارې متعلقه فرد کغه د چا خلاف خبر نو پکار دی چې اول دغه کس نه یا یو مکتب فکر خلاف یا مکتب فکر سرکرد افرادونه کغه د حکومتي ارکانو خلافي نو هغه حکومتي ارکان یا دغه کارندونه تاسو کړی شي تفتیش تحقیق او تصدیق وکړي شي نو په دې سره د غلط خبري د دروغجنې خبري نشاندهي کېدای شي او دغه مخنیوي هم کېدای